الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه مظفر شاه یم او تاسو ګورئ mp-news.pk. ګرانو کتونکو، د سوات ښکلا چې همیشه مونږ تاسو ته د mp news په سکرین باندې ښیو، نن مونږ د کړاکړ په هغه سیمه کې ولاړ یو چې الله ورله قدرتي حسن ورکړی دی. په دې کې ګرانو کتونکو په دې علاقه باندې د حکومت د طرفه یا داسې ډیولپمنټ نه دی شوی، خو د دې علاقې چې څومره حسن دی هغه قدرتي دی او قدرتي حسن ورله الله داسې ورکړی دی چې انسان کله دې سیمې ته د کړاکړ دې سیمې ته راشي نو د انسان روح خوشحاله شي. نن به مونږ تاسو ته د mp news په سکرین باندې دغه د کړاکړ ښکلاګانې ښیو، نو د دغې دپاره زموږ سره اوسئ. راځئ چې تاسو له د کړاکړ چکر درکړو. السلام علیکم. زما نوم دی جی سعید خان او زه راغلی د کراچۍ نه. بس دا علاقه ډېره ښکلې وه او ټول غرونه دي، ډېر ښکلی موسم هم دی او د بیروکوټ نه ورته نږدې لاره وتې ده. نو دا ډېر ښکلی ځای دی او ډېر بهترینه علاقه ده. نو څنګه قدرتي حسن دی دلته چې سړی راشي؟ تاسو راغلي یې چکر هم د کراچۍ نه تاسو راغلي دلته کې راوتي کړاکړ ده، څنګه مزه څه خوندونه څه سکون پکې سړي ته میلاویږي؟ قدرتي حسن دی. بالکل جی، دا قدرتي حسن دی او قدرتي غرونه دي او سرسبز علاقه ده. دلته چې سړی راشي که نه نو زړه ازاد وي او باغ وي. دا ډېره بهترینه علاقه ده او زما په خپل ځاني دا علاقه ډېره زیاته خوښه ده او زما نورو خلکو ته هم دا دغه دی چې دا ډېره ښکلې علاقه ده او سیل صفا دپاره ډېر بهترین ځای دی. او دا د سیل یو اهم پوینټ دی او اهم ځای دی. دې ځای نه انسان لکه هغه قدرتي لطف ته حاصلولی شي او د مطلب هغه نیچرلی ذهن او دغه چې کوم دی صفا شي او قدرتي مینه او قدرتي لطف ته حاصل کې سکون ته حاصل شي. قدرتي سکون د تراشي ذهن ته او خصوصي طور سیلګري عام طور لکه هغه غاړې ته یو لیګاڼی کلی دی. د هغه لیګاڼی کلي د پاسه هغې موړ ته اسماني موړ ویلی او هغې اسماني موړ ته د جمعې په ورځ باندې خصوصي د لرې ځایونو د مردان او وغیره د سوات نه د دې سیمې نه خلک راځي او هلته کې د سیل دپاره ابشار هم دی قدرتي که نه. دوکان ورسره هم د بوتلو دی، اوس پکې یو کچ غونته کې یو هوټلګۍ شروع کېږي د جمعې په ورځ خصوصي لکه د دې ځای خوند